الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سورة بقرة شروع. د سورة بقرة 215 نمبر آیات دی. د دې زینا دریم باب دی. د دریمې حصے د 242 نمبر آیات پوری. پدې کې امور د تدبیر المنزل ذکر کیا چې د کورا د جوړ جاړخ د پاره کم کارونه کول پکار دي. هغې ته تدبیر المنزل وی. اوله بیان د مصارفو دی چې منګه خیرات صدقه او دارنګي خرچه منګه پچا باندې وکړو. هغه به 215 کې ذکر کی. دریم عدم علم ستاسو دی الله ویا په خیر او په شر. ان تاسو دا پته نشته دی چې ستاسو خیر په څه کې دی او ستاسو شر په څه کې دی. 214 کې به ذکر کی. دریمه طریقه احترام د اوقات مقدسه به ذکر کی چې په بعضی اوقاتو کې به 219 کې به ذکر کی. څلورم به مسله د خمر او د میسر ذکر کی چې شراب جواری نه به کله کورا گاون ساتیا چې دشمنیان پیدا. اے د الله پیغمبره په چا باندې زه خرچه وکما، په چا باندې مالونه ولګوم؟ نو الله آیات راولېږو. یسألونک پیغمبره پوښتنه کیا دا خلک ستانه ماذا ينفقون چې څه شی خرج کو او په چای خرج کو. ګوره سوال خدا راغلی و چې په چا باندې خرج کو، نو جواب رالی چې څه شی به خرج کوئ او په چا باندې به خرج کوئ. یو کم مال لګول پکار دی او په چا باندې لګول پکار دی. نو په دې سره اتفاق راځي چې ګوره کله د کور مشره او د کورا خرچه کوونکې د یو طرفي کوله چې په بعضو باندې خرچه کوله په بعضو باندې نه کوله، نو بې اتفاقي پیدا کی. او چې کله د کور مشره دا په والدینو باندې، په اقربینو باندې، په یتیمانانو باندې، په مسکینانو باندې، په مسافرو باندې مالونه لګول، صدقې پې کوله، نو د دې سره محبت پیدا کی، اتفاق پیدا کی. نو گاون کې بم اتفاق راځي او کور کې بم اتفاق راځي. نو مال بلګي، مال بجمع کې نه ګوره. نه لای دیا پوښتنه کوي ستانه ماذا ينفقون چې څه شی منګه خرج کو، څه شی دی خرج کیا او په چا باندې خرج کی. ولتوا پیغمبره ما انفقتم هغه څه چې تاسو یې لګوئ من خیرین څه ماله فللوالدین نو ویې لګویه په مور او پلار والاقربین او په خپلو خپلوانو باندې. اول حق په نفقه کې د چا دی؟ دا د مور او پلار دی. د مور او پلار د نفقې 2 حکمه دي. یو هغه صورت دی چې کله مور او پلار بوډاګانی او خپل مال وسره نه
او د ګټې وټې هم څه بندوبست یې نه وي، نو په دې صورت کې په اولاد باندې په مور او پلار خرچه کوله دا فرضي مسله ده. دویم صورت هغه دی چې کله یو سړی والدین دی او د هغې څه مال شته، د هغې سره څه پیسه شته، نو بیا په هغه باندې خرچه چې دا کوي، نو دا خرچه د دې مستحبه ده، ثواب ورته پې میلاویږي. والاقربین او په خپلو خپلوانو باندې، والیتاما او په یتیمانانو باندې، والمساکین او په غریبانانو باندې، وبني السبیل او مسافرو لره. وما تفعلوا څه چې تاسې کوئ من خیرنا د څه نیکۍ نه، نو جزا پټه ده، الله بدله بدله درکړي. ویجزیکم الله فإن الله به علیم، الله تعالی په هغه باندې پوه دی. دویم حکم ذکر کوي چې ګوره یو کار کوئ، نو د دې د خوالي او د دې د بدوالي دارومدار دا په تاسو باندې نه دی، تاسو د یو کار د خیر او د شر پته نه لګي. ته به یو کار کې د خیر په نیته پاکې به شري، او کله به ته پکې ظاهره شر ګڼې خو خیر به پکې. لکه تاسو جهاد فی سبیل الله دې کې ظاهري تاسو مرګ ګڼئ، تخریب البلاد ګڼئ، زخمیان ګڼئ، تکالیف ګڼئ، خو الله په دې کې ستا خیر دی. په جهاد فی سبیل الله کې کتب علیکم القتال، الله فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ، وهو کرہ لکم، او حال دا دی چې دا به بد ګڼئ تاسو. د دې بد نه مراد مؤمنان یا طبعیتا بد ګڼي، نو خامخا ظاهرا پکې مرګ دی. او دارنګې منافقان یا قتال چې دی نو دا فعلا بد ګڼي، هغه یې ویه چې یاره دا کار ښه نه دی، نه یې ظاهرا انکار کوي، او مسلمانان تینا په زړه او په خوله سره انکار نه کوي، لیکن طبیعت او میزان دا دی چې ظاهرا پکې مرګ دی او زخمی کېدل دی، نو طبیعت ته منظور نه دی. وعسا او نږدې ده الله ان تکرهو چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو کاره، وهو خیر لکم، الله په دې کې به خیر وي تاسو لره. وعسا تحبو او نږدې ده چې تاسو به مینه کوئ شیئا د یو کار سره، وهو شر لکم، الله دا به شر وي تاسو لره. نو معلومه ده شوله چې د انسان علم نشته دی په یو څیز باندې چې په دې کې زما خیر دی او که په دې کې زما شر دی. والله یعلم، الله پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. دریم حکم ذکر کوي، جنګ خو کوئ، خو الله د اوقات مقدسو کې د جنګ کولو نه ځان ساتئ. یسألونک پیغمبره دیا پوښتنه کوي ستانه عن شهر الحرام، په باره د میاشتو عزتمندو کې، قتالین پې جنګ کول په دې کې څرنګه دي. مسله دا راغلی وه، عبدالله بن عباس وی امام قرطبی په تفسیر قرطبی کې نقل کړي، صحابه کرام بهر ته راوتي او دارنګې یو قافله وه، او عبدالله بن جحش د هغه قافلې امیر و. په لاره کې ولې څه مشرکین مخې له ورله، دای سره جنګ وکړلو، او دی ته پته نه وه چې دا میاشت د رجب ده او میاشت نوې شوې ده او د رجب اولنی تاریخ خو. نو د هغې نه 2 کسان مړه کړه او څه اوښان ورسره و، هغې ترې نه بوتله. چې کله دی لاړ مدینې منورې ته، نو دې مشرکینو پروپیګانډه خوره کړله او بدنامه چې یاره دا صحابه کرام وی او دا پیغمبر هم وی چې د اوقات مقدسو به احترام کو، حالان کې دا څنګه دین دی
او دا څنګه اسلام دی؟ په دې کې خو د اوقات مقدسه او احترام نشته. دی خو د رجب میاشت او دا د عزت میاشت ده، څلور میاشتې د عزت مې مخکې مې ته وویل. دی خو د عزت د میاشتې بې احترامي وکړله. وحی راله چې دی تپوس کوي په باره د میاشتې عزتمنده کې. نو میاشته د عزت اقرنګې میاشته د عزت ده، خو مسله دا ده چې اصل کې دا کمه خطایی د صحابه نه شوې ده، نو دا اجتهادي غلطي ده او دا قصدنه نه ده شوې. او کو د صحابه کرامو نه دا یوه خطایی وشوله او په قصر هم نه ده شوې، نو الله وایي په تاسو کې لس سوري دي. لس د دې مثال دا دی لکه غلبیل چې راپاسي او کوی ته وایه چې دا کوزې ته وایي چې په تا کې دوه سوري دي. نو په غلبیل کې ډېر سوري دي او که په کوزه کې ډېر دي. نو په کوزه کې یو سوري دا څو دي؟ دوه دي. او په غلبیل کې د سره ځای نشته. نو په تاسو کې د بې احترامۍ او د بېدینۍ او د شرکیاتو او د بدعاتو او د رسوماتو او د اختلافاتو شمار نه معلومیږي. او صحابي چېرته یو خطا کار وکړو او هغه هم قصدن نه دی کړی او په هغې باندې تاسو چین چورا راواغست. او دا په هره زمانه کې دا مسله ده. وایي هره مرغۍ چې پاڅېږي څوک څه نه وایي، خو چې مړس پاڅېږي نو خلک وایي د ملکن سورې ښکاري. اوس هر څوک یو کار کوي، خو که مولا طالبه لږ غونته کې قدم کېښودله نو د کلي بوډۍ هم لګیای، بوډاګان به هم لګیای، ځوانان به هم لګیای، ځوانې به هم لګیای، ماشومان به هم لګیای، کینهګر مولان به هم لګیای. یاره وایي پلاني داسې کار وکړو، حالن کې د ده سلو خو ته به نه ګوري او یو بد ته به ګوري. او دا عمل د مشرک او دا عمل د منافق دی. دی به موقع ته پراته و چې کله به موقع میلاو شوه که نه، نو دی به بس تپل په مؤمنانو پسې خبرې، په پیغمبر پسې، چې موقع به نه وه ځان ته به ښه کره مسلمان وه. اوس زمانه کې د میډیا هم دا حال دی. میډیا ګوره څومره کو په مدرسه کې یو حرکت وشو، نو ځکه دا خو نه چې چا په تندي باندې لیکلي دي ګنې چې دا طالب دی او دا عالم دی او دا بزرګ دی او دا تقوادار دی. په دې کې خو داسې هم کېږي چې غل راشي طالب شي، په دې کې داسې کېږي ډاکو راشي، په دې کې داسې کېږي بدکار راشي. صحیح ده؟ نو هغه خو طالب نه یا خو هغه بدکار شوی. لکه اشرف علي تانوي رحمه الله د هغې نه پولس راله او چېرته پولسو په جومات کې هلک نیولی دی او هغه په جومات کې د خلکو پیزار پټ کړی. نو تپوس یې ته کلی چې ته د کوم ځي؟ نو هغه ته ویلي چې زه خو په جامع اشرفیه کې طالب یم. نو پولسو را روان کړی دی. اشرف علي تانوي لی راوستی رحمه الله له چې جي طالب غلا کړې ده. نو هغه ته ویلي دي صیبه ویل طالب غلا نه کوه، خو ویل غل طالب شوی دی. نو دا ډیره قیمتي خبره یې ورته کړې چې طالب غلا نه کوي. چا دې راغلی د قرآن او د حدیثو زده کړېله، هغه دې ځانه د پیغمبر وارث جوړوي، خو لیکن دا غل راغلی دی او د ځان نه طالب جوړ کړی دی، نو غلا یې کړې ده. نو هغوی دا خبره بیا منلې مسلمه ده. نو مسله دا ده چې کله کله د مؤمن نه یو خطا وشوله نو څه وې پسې نیسه ما. لکه هغه مفید کې مشهوره واقعه ده. مفید کې راځي یو سړی رالی د حکیم خواله، نو هغه ته وویله چې زما یو دوست دی او دا دوست څه دی وایي په درس پسې مړانده کړو. دا اوس زه څه وکړم، تاسو لږ صبر وکئ. په 12 بجې باندې شیخ صاحب درس بندوي، ځان ته ځم هغوی په هغه اف ام نه پوهېږي. صحیح ده؟ نو د هغې اف ام فریکوینسي ته خطا شوې ده او زما سره اف ام یو کړی دی. نو ځان ته زما انشاءالله تعالی درس وکړمه، نو بیا د هغې د اف ام فریکوینسي به زه واړومه، نو انشاءالله بیا به ترتیب برابر شي. ښه، الله به خیر کړي، ازار ونه کوي.
نو مسله دا ده چې هغه وی دوست مې دی او یاره ویل نن یې راسه بد وکړه، نو ویل دا دوست مې پرېږدمه. دغه حاکم ورته ویله وی دوست مه پرېږده، وی تا ته یو خبره کومه، ویل ستا د هغه سره ډېرې ورځې ښې تېرې شوي او که بدې. هغه ویل ډېرې ورځې خو په محبت تېرې کړي. نو ویل دا یو ورځ دی پکې بې محبته شي که نه، نو ته د یوې ورځې په بې محبتۍ چې تېره شوې ده او بده تېره شوې ده، تا هغه ښې ټول کلونه ته پرېږدې. نو داسې خلک یې چې د یو سړي په خبره باندې د هغه ټول صفاتو باندې څه واړویه اوبه واړوي، دا به نه کي، دا شرعن خلاف. نو الله اوس د دوی نښې ذکر کوي. او دې زمانه کې داسې وي کله مدرسې کې بعضې خلک خطایي وکړي، صحیح شوله، او دی وروره په میډیا باندې چرچه ورکړي، اینه وایي دا مولان، او اینه مدرسې کې خلک واړه وایي او دا وایي. حالانکې څومره مسلې چې راغلي دا سکول او کالج، بدکارین یې پکې کېږه، واړه ته څښتېږه، استاد باندې پټه ګیټۍ ګډیه، په خپله میسه باندې پټې ګیټۍ ګډیه، واړه چې کله رسختېږي او پولینګ کوه نو په مخونه وله خطونه کوه، کوږۍ ته اخله، وړو له جامې شلوه، تخرګونه وله شلوه، پیڅې وله شلوه، ګنډۍ وله شلوه، او هغې ته څوک څه نه وي. دا حرکت کو چېرته طالب وکړو تا څه خیال دی په مدرسه کې؟ په دې مخونه وله خطونه کوله او کله یو بل پسې خندا کوله او په چا پسې وروره لکۍ تړه. د استاذ لمنې په کرسۍ پسې تړي او استاد پرځېږي ټوله کرسۍ په ځان پسې راکاږي او وروره پسې وخاندي لاس وپړقي. او دا کار کومه دی زمونږ خو الحمدلله د ادب نه ډک علوم یې چې عالم یې او طالب العلم یې ویني هغه سیټ ته ودرېږي د ښځو په شان د وجې د ادب نه، دا په مخکې خبرې هم نه کوي، ته خو لاس پړقول وي او ته پسې سترګې وهل وي. نو بار کې په مسله دا ده چې الله وایي د یو ته مه ګوره، ستاسو خپلو حرکتونو ته الله وایي وګورئ. یسألونک پیغمبره ده پوښتنه کوي ستانه شهر الحرام په باره د میاشتو عزتمندو کې قتال پې جنګ کول په دې کې څرنګه دي؟ قل ته پیغمبره قتال فی کبیره، جنګ په دې کې ډېره لویه ګناه ده او دا منوه، خو د صحابو نه خطایي شوې ده. خو تاسو ته اوس منګه وایو وصد عن سبیل الله، او خلک منع کول د الله د لارې نه، دا ګناه ده کنه. دویم وکفر به، او کفر کوله په الله باندې، دا ګناه ده کنه. دریم والمسجد الحرام، یو خلک منع کوله د مسجد حرام نه، دا ګناه ده کنه. په صلح حدیبیه کې مخې لره ووتل صحابه کرام او رسول الله ته وایي عمره به نه کوئ، د حج له به نه راځئ، عمرې له به نه راځئ. څلورمه و اخراج اهله، او لا ایستونکي لا اهله حقداران منه د دې نه، دا ګناه ده کنه. لکه حقدار د دې جومات څوک دی؟ متقي دی، صحابه کرام دی، مؤمنان د دې مسجد حرام حقدار دی، تاسو هغه ایستلي. اکبر او دا لویه ګناه ده عند الله، د الله په نزد باندې. پنځمه واوره والفتنه، او شرک کوله. اکبر او دا لویه ګناه ده من القتل، د قتل نه. ولا یزالون، لا دی به همیشه یقاتلونکم چې جنګیږي به مؤمنانو ستاسو سره، حتی یردوکما چې دی واپس کی تاسو لره عن دینکما د دین ستاسو نه، ان استطاعوا کو چرته دی طاقت ولري. د کافره د مؤمن سره غایې ذکر کړې ده د جنګ. ته به وایې چې یاره دا بر څو پورې زموږ سره جنګېږي؟ دا یهودیان، نصارا، دا هندوان، مشرکان، سیکان، عیسایان، دا بر څو پورې جنګېږي؟ الله وایي دا به جنګېږي حتی یردوکم، تر دې پورې چې تاسو له واړئ عن دینکم د دین ستاسو نه، ان استطاعوا کو چرته د دې طاقت وشي، خو طاقت یې نشته نو د دین هم نشي اړولی. ومن یرتد منکم، او څوک چې واوښتو منکم ستاسو نه عن دینه د دین نه، فیموت، او دا سړی مړ شو، وهو کافر، او دا کفر کوونکی و.
فاولئک لا دا خلق حبطت اعمالهم برباد دی الله او عملونه د دیو په دنیا کې والآخرة په آخرت کې. ګوره دنیا کې عمل برباد دی ولیا ارتداد دی د اسلام نه ولی مرتد شو کنه. والآخرة په آخرت کې برباد دی ولی عدم الثواب باعمال الدنیا ثواب وتنه ملاویږي په هغه عمل باندې کومې چې دنیا کې کړی دی. ولی د ثواب د پاره شرط دا دی د عمله چې سړی د ځان سره څه ویسي ایمان. چې ایمان د ځان سره نه وړی کو تا څومره منځونه حجونه او هر څومره صدقې خیراتونه ښېګړې کړي دي نو ګوره ثواب یې نشته. او تا ته به ثواب اله میلاویږي چې کله ته څه وکې ایمان د ځان سره ویسې نو که عمل دی لږ دی او کوډی دی نو بدله به الله درکوي. واولئک لا دا خلق اصحاب النار دا اور والا دي هم فيها خالدون دی با په دې اور کې همیشه زیر الله ورکوي. ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړی دی والذین واکسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله جهادونه کړي دي د الله په لاره کې اولئک لا دا خلق يرجون دی تمه لري رحمت الله د الله د رحمت. یو ګوره تمنا ده او یو رجا ده. په عربي کې دوه ټکي دي یو رجا یو تمنا. رجا څه ته وایي؟ رجا مع الاسباب. رجا څه مع الاسباب او تمنا بغیر الاسباب. صحیح شوله؟ نو رجا مع الاسباب او تمنا بغیر الاسباب دا پکې فرق دی په دوانو کې. اولئک لا دا خلق يرجون رحمت الله دی تمه لري د رحمت د الله والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی. یسألونک عن الخمر والمیسر دا څلورم حکم دی. الله ګورا په کور کې امنیت راولي جوړ جالخ راولي ځان به بچوي الله ویا اولاد به بچوي د شرابونه او دارنګې د جوارۍ کولونه. نو په کور کې به امنیت. اوس د وړو نه ولې ته خفې پلار ولې د وړو نه ګول ګول دی مور خویندې ته ولې بېزاره دي خو یا آیس کی یا به چرس کی یا به هیرون پوډرس کی او یا به چرته تلی د شپې به چکې کوي د شپې به چکې کوي. بله ورځې په دې ایسی چوګانو کې او دارنګې په دې عمله د حکومت کې بعضې خلک دا دینداره خلک نو یو ایسی چو دی او مشر دی نو هغه د علاقې خلک راټول کړی دي. نو ته دا خبره کړې ده چې تاسو دا کله ووئ چې یاره په بوجۍ کې چا سړی بند کلی ووجلی دی او یاره زما د دې بچي خو هېڅ ګناه نه وه او کله وایي چې یاره سینتې ګزارلی او زما د دې بچي خو هېڅ ګناه نه وه او کله وایي یاره زندی کړی دی او کله وایي تیزاب یې پیړولي. نه هسې څوک بلا وجه په میږي څوک پخه نه ږدي چې میږیان ویني که نه په لار رواني نو هم خلک دانګونه وایي لرې لرې ته اوړي چې یاره میږي باندې چېرته پخه کېنهدمه لیکن د دې د شاته لاسي وی ستا بچي ما په دې بارو ونیول چې دلته ناست یې شرابونه څکي په دادې کې ناست یې چکې کوي او بیا ناست یې موبایل یې راغستی او د پردو تورسرو څخه خبرې کوي. نو خو چې دا د کور څوک خبر شي خوړې ور وکړي که نه نو بیا پسې لټون کړی په بوجۍ کې بند کړی سین ته یې ګزارلی چې ته د مسلمان بېعزتي کې د پردی خور و لور بېعزتي کې خو انجام به دې دقه راوځي. دا ورته وایي چې د الله دپاره درته سوال کوم چې د خپل نسل باندې څه وکړه خیال وساتئ پام پې وکئ چې ستا بچی د چکې نه را روان دی په 12 بجې ستا بچی د کرکټو نه را روان دی په 1 بجه او دی بابا او دی ابیا او دی روره تپوس ونه کو چې بچی ته چېرته تللی وي د کوم ځای نه راغلي ستا خور لوره بهر یې او چې ته په 10 بجې 9 بجې دوکان له تللی هغه په 10 بجې تلي دوکان له نو چې هغه راشي مازدیګره
او ته ورته بېغیرته نشي ویلی چې ته چېرته تللی وي، نو دا په تا باندې حق نه دی. نو الله یې د کور جوړ جالخ راولیه، نو د نشو نه به ځان ساتئ. اولاد به څه ساتي؟ د نشو نه. اولاد به د جوارۍ نه ساتي. الله یې ویسألونک تپوس کوي ستا نه، یسألونک تپوس کوي ستا نه پیغمبر عن الخمر په باره د شرابو کې، والمیسر او په باره د جوارۍ کې. د شرابو دا حرمت په تدریج سره راغلی، په دمه دمه. د هغې وجه دا ده چې اصل کې د شرابو د اسلام نه مخکې خلک عادیانو، نو یو دم سړی د عادت نه اړول دا مشکله ده. نو د هغې د حرمت په دریو آیاتونو د قرآن رالی. اول آیات چې رالی نو هغه د سورت بقریه دا آیات رالی، صحیح شوله، 219 نمبر. دا آیات اولنی دی چې د شراب په حرمت راغلی. دویم آیات راغلی دی د سورت نساء وګوره، 42 نمبر آیات دی. دویم نمبر آیات دا رالی، 5مه پاره 42 نمبر آیات سورت نساء آلتوی. چون دی 2 خودلتا نه دی. څومره کو ده؟ دویمه دریمه. څوم آیات دی؟ خجی خجی. اوس ګوره وته، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. ای ایمان والاو مه نږدې کېږئ مانځه ته په داسې حال کې چې تاسې وئ نشه. 43 نمبر آیات. نو ګوره په مانځه کې صرف منع کړه. دا به صحابه کرامو داسې استعمالول لکه موږ چې بوتل اوس استعمالو، نو څه عیب نه و. نو دا په تدریج سره لاول ویه چې آیا دا شراب او دا جواری دا حلاله ده که نه، دا جایز ده که نه. نو الله غي جواب خو دلته ورکو. بیا الله حکم راولېږو مانځه حالات کې به تاسو شراب یا هره نشه چې کړي نو جومات ته رانشئ. دریم آیات رالی د سورت مائده، په دې پسې وګوره، مائده ده او آیات د 90 نمبر او دارنګې پاره ده 6 اومې ته داخل شه. 90 نمبر آیات کې ګوره وی، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. فاجتنبو امر یې وکړو، الله وایي منع شه ګوره د دې نه، دا مسک. او بل آیات پسې دا رالی ښه، اول آیات دا راغلی و تپوس کوي سانه پیغمبره په باره د شرابو کې والمیسر او په باره د جوارۍ کې. قالت وا پیغمبره فیما په دې دواړو کې اثم کبیر ګناه ده ډېره لویه، ومنافع للناس او پیدې دي د پاره د خلکو. څرنګې پیدې دي؟ ګوره پیدا دا ده چې د شرابو پیدا د تجارت ده، خلک یې اخلي او خرڅوي. منافع د بدن دي، شراب چې سکیه نو دا خو دا اوس خو شراب چې کوم دي دا خو ټول چېرته پټرول او یا به ډیزل څه شی به، او دارنګې بعضې خلک وایي چې هغه دغه دي سپیرټ دي، بعضې وایي بنزیل دي پکې په دې زخم یې چې اچوي دا ډاکټران ماکټران. او په هغه زمانه کې به شراب جوړېدل د انګورو نه، د وڅکو نه، د کجورو نه، د وربشو نه، نو په هغه کې ظاهرا تقویت وي په بدن کې، نو د هغې منافع وه. وسمه چې ښه شرابي شیز حرامي دی، لیکن ظاهره ګوګل یې ولدله ورید کړی، خو ظاهري ډانچه چې ده که نه
نو دا برابرای مخکې کوت نه راولي بدن کې کوت نه راولي ضعف په ده باندې نه معلومیږي د اتیا او لس اتیا کالو به یې او دا به دې سوي ته ویږي 15 ساله لږ دي خو نور دا دننه ګوګلې ختم هر څه وله ختم کړي او حرام دی الله وی د قیامت په ورځ چې دنیا کې شراب وسکل نو دا سړی به د آخرت د جنت د شرابو نه محروم وي او د الله لعنت دی په هغه سړي باندې چې هغه همیشه شراب خور دی مدمن الخمر ولا یکلمهم الله به ورسه خبرې هم نه کوي ولا یزکیهم نه به الله پاکي چې کله بلا توبه د دنیا نه لاړی نه په د میسرې څه ده په دغه کې څه پیدا ده په دې جوارۍ کې چې فیهما ومنافع للناس الله یې پیدا نو نه په د دې دانه چې مال په سهولت حاصلېږي یو سړی به 20 کاله مزدوري کړي خو چې یو دو یې ولګاو ایستار څټلي د یو چکې سره او دارنګې د یو گیم سره د یو پتې سره و اثمهما لای ګناه د دې دواړو اکبر ډېره لویه ده من نفعهما د پیدې د دې نه ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو تپوس کوي پیغمبره د ستانه ماذا ینفقون څه شی خرج کو د الله په لاره قل تو پیغمبره العفو زیتی مال ولګویه د حاجت نه انفقو من العفو ای زیتی مال ولګوئ زیتی مال څه دی چې ستا ضرورت نشته وته او ستا د ضرورت نه زیتی دی هغه مال خرچه کوه کذلک هم دقه رنګې یبین الله بیانوي لکم الآیات تاسو آیاتونه لعلکم تتفکرون د دې دپاره چې تاسو سوچ او فکر نه کار والی فی دنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې ویسألونک عن الیتامی دا پنځم حکم دی د اصلاح دپاره اصلاح راولی الله ویا جوړ جاړخ راولی نو د یتیمانانو خیال ساتیا لانجې د څه نه جوړېږي چې کله د یتیم پاتې شو د هغه مالو د پلار او ته زر زر پټیم خرڅوه او کټیم وله خرڅوه او مالم زر زر خوره چې یاره دا رالویږي چې موږ ته سې هړپ کړی نو چې بیا هغه راغټ شي نو زما د پلار عیسه نو لانجې جوړې شو نو الله ویسألونک پوښتنه کوي د ستانه یتامی په باره د یتیمانانو کې قل ته ووایه اصلاح لهم خیرخواهي لټول دی ولره خیرون دا ډېره بهتره ده وان تخالطوا ملائکو تاسو سره ګډ وډ شئ د دې سره په مالونو کې فاخوانکم نو دا ستاسو ورونه دي لکه دا ګرانه ده که نه چې هغه له ځان له ډوډۍ پخې او ځان له وله چای کې دا پیلی ځان له یا دا کاسه ځان له پتیلې ځان له یا مالګې ځان له مسالې ځان له یا نو ګرانه ده نه لای وین تخالطهم کو تاسو سره ګډ وډ شویه نو څه خرچه د هغه ده چې یو پرده په منځ کې دومره خوراک څښاک کوي د هغې مقدار بس د هغه په روپو باندې مال لاوړه ور واچوه والله یعلم المفسد الله تعالی پوهېږي په هغه سړي باندې چې خوړونکی دی د یتیمانانو د ماله من المصلح د هغه سړي نه چې هغه ځان ساتي د یتیمانانو د مال نه مفسد سړی پېژني مفسد دلته څوک دی چې د یتیم مال خوري نو الله ستانه خبر دی چې ستا په کور کې 15 افراد دی یو پکې یتیم دی نو ته چې ستا لږې 15,000 نو د یتیم دا 15,000 ته ورچ نو یتیم خو یو دی که نو ته 15 سره سړی نو د یتیم د یو سر دا ور واچوه که نه 15,000 څنګه ورچ چې د هغه غنم دی واغستله 100 بوره او 100,000 روپۍ کېدلې نو 10 د یتیم نه واغستې او 10 پکې د ټول کور ورکړلې نو الله خو ته پته ده که نه چې ته د مال ځای ته نه لګې د یتیم نو پیژنې الله تعالی فساد کوونکی من المسلم دا سړي نه چې خیرخواهي یتیم لره ولو شاء الله خو د الله خوښه وی لآنتکم نو مشقت کې به اچولي وی تاسو یا زجاج وی لأهلککم ای الله به هلاک کړي وی تاسو څنګه ای داسې به ته ویلي وی چې ګوره د یتیم له به هر څه جدا جدا کویه دا ان تخالطو به نه وی ګډ وډ کېږئ اوس همه نو دا ډېره ګرانېدله نو د هغې په مال به هلاک شوی وي ان لاخین الله تعالی عزیز حکیم زورور ذات دی کار د حکمت نړک ولا تنکحوا المشرکات شپږم حکم دی جوړ جاړه الله ویا د کور راولیا ګوره مشرکه ښځه بدعتۍ کور ته راننه باسیا مشرک نه به څه ساتي ځان مشرکه به کور ته نه راولي د هغې وجه دا ده چې کله کله د زنانو نه نارینه څه شي مجبوره شي
نو د هغې په بنیاد باندې سړی هم د ځان څه کي مرتد کی. او دا ډېره شوې ده چې د زنانهو د وجې نه خلکو د اسلام نه لاس وینځلي. بلعام بن باعوره ولې ګمراه شو؟ سره د علمه رابې شي واقعه صورت اعراف کې. ښځه یې وله لمسولې وه. تحائب چې کله راوړه عمالقه و راوړله، جبابره و عمالقه و راوړه او ده ته تحائب پیش کړه او کور ته یې ورننیستله. د ښځې ورته وویله ویل دا تحفې او دا مالونه ګوره ویل د واپسۍ نه دي چې مال واپس نه کړي. موسی ته خیرې وکړه او پیغمبر وویل نه زه ورته څنګه خیرې وکړم، خو ښځې نه مجبوره شو. اوله فتنه مړی چې په بني اسرائیلو کې وشو د څه نه وشو؟ د ښځې د لاسه وشو چې وراره راولګېد او ترې مړ کړو او په پردۍ محله کې واچو. مخکې مې ته واقع بیان د الله نبي وایي اوله فتنه دا راغلې او زمونږ د امت فتنه په څه کې ده؟ په زنانهو کې ده. نو وایه چې ګوره نکاح به د مشرک سره نه کوې چې عقیده یې خرابوي. دې مشرک مراد بت پرسته دی، صحیح ده، د الله د غیر الله تعوازونه کوي وغیره د هغې عبادتونه کوي. ولا تنکحوا المشرکات لا نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره. بیا به دا خبره یاد ساتي چې دا آیات په دې کې څوک داخل دي. نو وایي علما د تفسیر چې په دې آیات کې امام رازی رحم الله وایي چې په دې کې اهل کتاب داخل دي هغه چې هغه عزیر علیه السلام ته د الله بچی وایي او هغه نصاران پکې داخل دي چې هغه عیسی علیه السلام ته څه وایي؟ د الله بچی وایي. دغه نصاران پکې داخل دي اگر چې اهل کتاب دي. صحیح ده. تفسیر کبیر کې امام رازی وایي. دارنګه زمونږ مشایخ وایي په دې کې داخل دي هر هغه بریلی چې هغه غږ کوي چغه وایي او حاضر ناظر ګڼي رسول الله او چغه د یا رسول الله وایي. او په دې کې داخل دی هغه رافضیه چې هغه چغه وایي د یا علی مدد. او په دې آیات کې داخل دی هغه څوک چې هغه نظر په نوم د غیر الله باندې کوي، د باباګانو په نومونو باندې څه کوي؟ نظرانې کوي او د غیر الله د غیبدانه قائل دي چې د الله په شانته کې غیبدان دا باباګان دي او دا پیران دي وغیره. دا ټول پکې څه دي؟ داخل دي. مفسرین وایي الا حتی یؤمنوا تر دې پورې چې ایمان راوړي ولا امتون لا وینځه مؤمنتونه چې مؤمنه ده خیرون دا غوره ده من مشرکتنا د مشرکې ښځې نه ولو عجبتکم اگر چې په تعجب کې غورځئ تاسو لره ښایست د دغې مشرکې یا مال د دغې مشرکې. حدیث کې راځي که زنانه سره د څو وجو نه ودونه کېږي؟ مشکات کې لاربع د څلورو وجو نه، لمالها ولنسبها ولجمالها ولدینها. یا زنانه ښایسته ده یا مالداره ده یا نسب غټ دی، صحیح ده، یا دینداره ده. دې د وجې نه نکاح څلورو صفتونو د وجې نه کېږي. د دې د وجې نه په شریعت کې کف معتبر دی. کف په حدیثو کې او د فقه په کتابونو کې تاسو کف ویلې. کف څه ته وایه؟ هم مثل او برابرۍ چې ستا به ګوره برابري، صحیح شوله، ستا د خاندان سره برابري، ستا د قرې قوارې سره برابرۍ، ستا د مالدارۍ سره برابرۍ، ستا د نسب سره برابرۍ. نو د دې وجې نه په شریعت کې وله کفر ایستلی. لکه بعضې خاندانونه لکه مثال یې راوالي چې بعضې خلک او هغه یا نکاح وکړي او هغه ستا د وس نه بیا باري، نو د دې د وجې نه بیا مبذي الی النزاع شي، جګړو ته لاړ شي، نوبت پکې بیا د جګړو راشي. نو د الله نبي وایي ته خپل کفه او مثل ته ګوره، پورته مزه، صحیح ده. د الله د نبي په خبرو کې خیري، د چا په ښایست پسې مزه، د چا په مالونو پسې مزه، د چا په خاندانونو پسې مزه. ولو عجبتکم اگر چې په تعجب کې وغورځئ تاسو لره. زما نه یو سړي تپوس کړی، ویل یاره زه خپلوي کوم د پلاني خاندان سره.
نو خاندان نسب دا په نکاح کې معتبر دی. صحیح ده؟ دا خپل خاندانونه د هر سړي خاندان د بل سره ټکراو نه خوري، دا ټکراو خوري. ولې؟ نه ورسره برابرېږي، ځکه د هغې رواج بدلي، د هغې رسم بدلي، د هغې خوی بدلي، د هغې اخلاق بدلي، د هغې ناسته بدلي، د هغې ولاړه، د هغې تګه، دا بدلي. هغه به ستا نه وي. نو بیا به مسلې درته راشي. نو ما نه پوښتنه وکړه، نو ما ورته وویله چې څه حرج خو نشته، خو په حدیث کې راځي چې د خپل مثل سره به څه کوې؟ نکاح به ورسره کوې. نو څه عیب نه دی دا خاندان، خو شرعاً مسله دا ده چې د دې سره به ځینې سړی د دې خاندان سره پلاني خاندان سره به نکاح نه کوي، ځینې سړی دیندار. نو ما نه تا تپوس وکړه مشوره او المستشار مؤتمن په حدیث کې راځي چې د چا نه د مشوره واخیسته دا معنیدار دی، نو هغه مشوره به درکوي چې کوم د ده په زړه کې او د قرآن او د حدیث موافق چې څه نه چا رایې واخیستله. د ځوان زوی بیا چېرته په پوټکي باندې تېروتی و، بیا نو بیا به یې ویلي وه، هغه ته یې بېرته ویلې که ته زما نه مشوره واخیسته، ته غیبت له راغلی، چغلې له راغلی، که نه مشورې له راغلی. نو بېرته به یې حقه دغه کمه ماشومه وه، دا جینۍ د هغې پلار ته یې ویلي چې موږ ته خو مولوي صاحب داسې وویله، د دې ونه ځان ساته. یو ده یاره زما یو ځل بازار کې ناست یم، دا سړی مخکې به زما سره ډېر په محبت سړي مشي کول، دا سړی داسې شونډک بوټ کړی دی. سړي مشي راته ویل، خو هغه پخواني نه، خو زه پوه شوم، ځکه چې وایي الله چا لیدلی نه دی، خو په قدرتونو په نښو خو یې پېژني. نو ما یو ملګري ته وویله، ما چې ته د دې سړي نه تپوس وکړه چې ته خو به زما نه په څه ټکي خفه شوی نه. نو هغه ورته ویلي چې ولې زه خو د ده نه خفه یم، دا خو موږ د پلاني سره رشته کوله او ده ورته وینا کړې ده او زموږ بد یې بیان کړي. نو بیا ما هغه ته وویله ما چې ما بد نه دي بیان کړي، ما هغه ته شرعي مسله کړې وه، خو دا د هغه ګناه ده او هغه کبیره ګناه کړې ده، دې ته چغله وایي، دا صحیح کار نه دی، ته یو مسلمان نه مشوره والي. او نور خو زه نه د چا نه هېرېږم او نه د چا خیل ساتم، یو د رب کائنات نه زما یېره ده، نور په مخلوق کې زما تر هم په چا نه سوځي، سترګه مې نه رپېږي. نو ما چې ستا په شانتې نه 15 نور هم پسې خفه شي او 15,000 او دا ټول باجوړ هم پسې که نه، نو زما نه په علمیت کې څه کمی شي کولی او نه مې په عمل کې څه کمی شي او نه مې په عزت کې څه کمی شي کولی، او ته پکې خفه ښه او دا نور پکې خوشحاله، یو دې پکې دسي که نه، زه مسله خو نه ده. نو بارکایب نو بیا ته دې مخکو ورځو کې دا خبره ما مخکې هم کړې وه د ماخوستان په درس کې، نو بیا په دې مخکو ورځو کې اوس لانجه ده، حقه لانجه ده او کیس یې په کالونۍ کې چلیږي، حقه لانجه راووتله. خو اوس ورته زه په انتظار یم چې یا یې د اصغر کور راشي او یا یې د پلار، چې کله به راځي نو مسله به راوړي انشاءالله تعالی، چې وایي کومری او که چوې د سپندیار به منې، کو ته وایي کو ته ډېر هم غټ نو د غره نه چوتېدلی نه شي، یو ځل به په دې لاره به دې پرې راځي په دې غره. صحیح ده؟ نو مسله دا ده چې دا د شریعت مسله ده، د کف مسله، د خاندان مسله ده، شرعاً مسله ده، دا رسه مولا مسله نه ده. د بعضې خلکو نه به څه کې ځان ساتي، دا حدیثو کې ذکر دي، د دې خاندان نوم په حدیثو کې دی، د خاندان نوم دی په فقه کتابونو کې دی، تاسو وګورئ، پلانې 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 پیشې والا، پلانې پیشې، پلانې کاروباري، دا سبا هر سړی نکاح وایي نه کول، دا کتابونو کې ذکر دی، حدیث رسول الله دی، ته خو پټولی نه شي د پیغمبر حدیث، ابه خامخا وي. نو د چا په وایي تور د قرآن ټکی دی او سپین د خرې پو ټکی دی، پښتانو به نه وي. نه لای ولا واجبتکم مګر چې په تعجب کې واچئ تاسو لره ښایست د هغې یا مال د هغې یا پیسې ورسره دي، مالداره ده، دې د وجې نه ورسره نکاح کوي. اوس هم خلک به دغه پسې منډې تړلی وایي، دا نه ګوري چې یاره دا لور مې او یا د دې لور دا سړی مې په دې کې دین شته، په دې کې سړیتوب شته، په دې کې انسانیت شته. نه 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 مړه دې ته څوک نه ګوري، بس صرف ادای چې روپۍ ورسره دي او چې روپۍ ورسره روپۍ څه نشي کولی وروره، چې د پاکستان وزیر اعظم مې که نه او د ښځې د خاوند سره نه لګېدله نو د ښځې ټول عمر تباه او برباد دی. ښځه به یې په روپو څه وکړي چې د هغه یوه شپه په کور نه
یوه ښه خبره په خوله کې نه او خپلو وړو ته بچو نه وای او خپلې ښځې ته بیبي نه وای په خوږه خوله ورته خبره نه کوي نو په پیسو بیا ښځه څه وکړي زه خو ډېرې پیسې د خلکو سره ورسره نه نه پیسې نه دي خبره ټوله د زړګي ده ساده پې خلاصېږي چې کم از کم داسې زړګی لګي برابري دې ته یې ګوره زمونږ استاد وویل 3 قمقل دي که نه یو د ټول عمر قمقل یو د سیکنډو قمقل او ویل یو د میاشتو قمقل نن موږ وایي جي دا څنګه د ټول عمر قمقل څوک دی ویل د ټول عمر قمقل هغه سړی دی چې دا ویل د خپلو خورو لوره په ورکړه کې خپله یارانه پالي یاره وایي زمونږ د پلار سې داسې دوستانه وایي سموله د خورو لور ورکړه او دا زمونږ د نیکه ملګری وی لکه په نیکه د هدایت شه او په پلار دې شه ولې د زنانه زندگی تباه او برباد کړي د زنانه یا تعلق ستا تعلق له د زنانه څه ته وګوره چې خوشحاله ده په دې کور کې نه ده په دې علاقه کې خوشحاله ده نه ده هله ورکه چې نه وه نو ستا یاراني پکې نه پالل شي نو ویل دا د ټول عمر قمقل دی چې خپلې یاراني پکې وپالي او د خور لور زندگی تباه او برباد کړي او ویل د میاشتو قمقل هغه دی ویل چې پیزار پې خرڅ کړي دکانداره تنګه وایي دا په پښو کې پړاقېږي نو پښې وله پولی کړي ګروتونه وله خسا کړي پیزار پې زور کړي او پړاقه نشي صحیح ده ښه دي او ویل دا سیکنډو قمقل هغه دی چې په لوړ ځي باندې تش رګ ته کښېني او په پښو یې را روان او تولیږي او داسې نه کوي چې روره لږ ښکته کښېنه چې دا تش رګ دې ښکته وبېږي دا په لوړ ځي باندې ناست دی په چړایي نو بېرته پرې را روان دی نو ویل دا ته در سیکنډو قمقل دی ویل ته ګوره په سیکنډ کې اوس دا کار کېږي او دا یې نه کوي نو دا قمقلتوب به نه کوې ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین نه به ورکوئ الله یا مشرکینو نارینهو لره خپله خور لوره حتی یؤمنو چې دا مشرک ایمان راوړي ګوره په دې مشرک یا داخل عقیدتن بدعتیه چې عقیده څه یاد د بدعات دام په یو میش مخکې یو سړي هغه ناغلی نه و رابطه یې را سره وکړه په ټلیفون ما ته ویه چې یاره فلاني سره رشته کوم نو مالکوه نه وایي ستا نه تپوس کوم ویه چې زه د ده شاګرد دی ما چې چېرته زما نه قیده میده ویلې وه لفظي قرآن هغه وخت ما ویلې لکه وخت یې وشو 8 کاله لفظي قرآن مې مته ویلې و هغه وخت کې زموږ داسې مدرسه مستقله نه وه او ترجمه به هم کېدی شي کړي او لفظي قرآن خو بیا وروسته به رمال زمانه وروسته بریلی شوی دی مکمل بیا تلی دی او مکمل بریلی دی عقیده مکمل د شرک ده عقیده مکمل د بدعاتو ده نور ستا مرضي مال خپله ده نو بس کار خپل دی خو الله چې ولا تنکحوا المشرکین نکاح باندې به نه ورکوئ یا خور لور لره مشرکینو لره د دې د وجې نه رسول الله فرمایي ګوره چې د بدعتي سره د خپل وی وکړله نو د صلې رحمي دې لاله ماته کړه د الله نبي وایي صلې رحمي دې د منځه ویوړه حالانکې په خپل ولۍ باندې خو صلې رحمي تړلی شي خو په بدعتي په رشتې سره د الله نبي وایي صلې رحمي ماتېږي او بل روایت کې راځي من وقر صاحب بدعه چا چې د بدعتي سړي تعظیم او قدر وکړو نو عایشه به یې ویه ګوره د الله نبي ویه چې د ورسره د دین په رڼولو کې کومک وکړو دین چې کله ورانېږي که نه نو تا سره کومک وکړو د دې بدعتي سره ګوره ته د رسول الله دین تباه کړی دی دین یې وله وران کړی دی او ته د هغه سره بیا رشته وکړي توبه دې وباسي دا ولی الله رحمه الله یو سړي سره بایکاټ کړی په څه یې سره کړی په دې باندې کې عالم بدعتي و وی د ده سره زما بایکاټ دی د الله دپاره نو چا ورته سلام راولېږو وی سلام د باندې فلانې وی هغه وی زه د بدعتیانو سلام نه علم ولې سلام چې دی السلام علیکم وعلیکم السلام معنی دا نه چې په دا د الله رحمتونه یې زه به د الله رحمتونه نه د مشرک دی بدعتي دی څو ورځې پس یو سړی راغلی شاګرد ویل جي ویل هغه خو د بدعتو نه توبه ویسته او ویل د سنت متبع شو او ویل
دا شو موحدم شو وی زه به لاړ شم خپل پټکی به د هغه په پښو کې وسکېدمه زه به ویل دومره قدر وسکومه چې موحد دی او د سنتو پابند دی وی زه به خپل پټکی د هغه په پښو کې ږدم عبدالله بن عمر له شاګرد راغلی وی پلانی د باندې سلام وی ویل زه په بدعتیانو سلامونه نه واپس کومه سلام پې نه کو عبدالله بن مسعود جمعه ته راننوتو څه خلک ناست دی هغه یا ذکرونه کوله اللهوی کا په تیزه باندې درود یې واک عبدالله بن مسعود صاحب ته ویه وی دا څه کوئ او ته ویه چې په رسول الله باندې درود لیږو وی دا درود خو موږ هم لیږو ویل تاسو بدعتیان یې وی ثابت یې ویل دا خلک د دې جومات نه وباسه دا جومات کې نور پرې نه دي بدعات خورئ تاریخ چې د صحابه وګوري نو د بدعات وګوره سخت خلاف دي زمونږ اکابر زمونږ مشایخ د اشاعت توحید و سنه دا به د بدعاتو سخت خلاف اوس زمونږ به د طلباو کې لږه سستي راله خپل کار یې پرېښوست زمونږ علماو به په قرآن باندې د رسم رد کاو د بدعت رد به کاو د شرک رد به کاو اقا خپل منشور موږ د شرک د بدعت دا پرېښوست نو هغوی د دې د وجې نه خوله هم چوته کړه دا اسقاطیان چې دی که نه دا شومه چې خوري درېیمه خوري دا څلوېښتمه خوري دا ذکر اللهو کوي په جهر باندې دا ذکرونه کوي ګوره دارنګې دی څلوېښتمې کوي دارنګې جومات کې بعضې سیاسي خبرې کوي او دا د جومات د لمانځه نه وروسته په جهر دواګانې کوي التزام کوي په دوا باندې لزوم کوي نو یاد یې ساته ګوره دې ته خلک بریلیان او بدعتیان وایي شیخ عبدالجبار صاحب وایي که نه وایي دا قزاړي بدعتیان دي تاسو تی نوم درې کو دي تا قزوړ نوم ووه صحیح ده د بدعتو نور څه ښکر نه دي همدقه کارونه چې کېده وایي په دې کې سختۍ مختۍ مسله دا نشته دی چې ته عبادت د الله د رضا لپاره سو بایکاټ کوه ځکه بدعتي د الله د نبي دشمن دی بدعات کوي رسومات دا سرشته کول د هغه تعظیم کول د هغه قدر کول هغه ته ځای پرېښوستله دا د الله په دین کې رڼاوالی دی یعنې ورون دی ودې وله رڼا ختم دی کوله دین د الله د پیغمبر او د الله نبی ویا المبتدعون کلاب اهل النار بدعتیان به د جهنمیانو سپیه او رسول الله ته خیرې کړې وې سوقا لمن غیر بعدي تباه او بربادي شه سړی زما دین ایمان وروسته بدل کو نو بیا به پې وګورې د شیخ صاحب کتاب دی ښه راه سنه پې وګوره ولا تنکحوا المشرکین لای مه ورکوه یا خور لور مشرکینو لره مشرک له مه ورکوه او کله ورکه حتی یؤمنو لای چې کله موحد شو ایمان یې راوړ ولا عبدون لای غلام مرایې مؤمن چې مؤمن وي خیرون دا غوره دی من مشرکین د مشرک نه د دغه مشرک او بدعتي نه لای دا غلام غوره دی دا غریبه ولو عجبکم اگر چې په تعجب کې غوره تاسو لره مالونه د مشرکانو د مشرک سره مال دی یا څه ښایست دی نو ته ولې ځکه خور لور ورکوې الله دا پرېږدوه ولا عبد مؤمن خیر الله ګوره دا مؤمنه جزا دا ډېر غوره او بهتره دی د سره وکړه اوس رشته صحیح ده په دې کې نور باسم دی خو ناوخته دی زه بل ځای کې به ورته بیا اسټاپ وکړم اولئک یدعون الی النار دا یې وله اوس وجه وویله ولې وله مه ورکوه دا خور لوره اولئک لا دا خلک یدعون دیا دعوت ورکوي او بلنه کوي الی النار ورته الله وایي رابلیه نو اوس یې ګورې که په بدعاتو باندې زنانه م راړولي په ذکرونو باندې راړولي بېځې صحیح ده او موحد او قرآن یې ورته بلکل څه کړی دشمن کړی اوس یې قرآن کریم پې بد لګي هلکه دا قرآن ما اورئ زنانو ته مې قرآن وایي ما اورئ حقه د کافر کار کوه لا تسمعوا لهذا القرآن وای دا قرآن ما اورئ قرآن کریم وایي ما اورئ او دویم دقه پلاني درس ما اورئ د پلاني درس ته غوږ مه ږدئ داسې به دې کي داسې به دې کي په بل دین به دې راواړئ بل طرف ته به دې واړئ اولئک لا دا خلک بلنه کوي ورته والله یدعو الله رابلیه دوی لره الی الجنت جنت ته والمغفره او بخښنې ته باذن په توفیق او حکم خپله ویبین آیات الله بیانوي آیاتونو لره للناس دپاره د خلکو لعلهم یتذکرون د دې دپاره چې دی د پند او نصیحت نه کار والي ویسألونک عن المحیض
دا اوم حکم ذکر کیا چې کله رشته وکیا نو ګوره د په حالات د بیماری کې د زنانو د نزاکت نه لاوی ځان ساتیا. د دې مسله دا راغلی وه چې اصل کې یهودیانو به په حالات د بیماری کې زنانه ته بالکل انسان نه وه. لکه زنانه به چې کله بیماره شوله او په زنانو به د خپله محوري بیماری راله د میاشتې، نو دې زنانه د لاس نه به خوراک نه کاو او د دې نه به څښاک هم نه کاو. د دې څه لاس لګول به حرام ګڼل او دی له به بار د کور نه یو جونګړه جوړه کړې وه لکه سړی چې سپي له جوړی. په دې جونګړه کې به وه په کوټه کې او چې خوراک څښاک به و نو دا به ورته د سپي په شان د لرې نه ورګزارو او کاسه پتیله به ورته هلته په دروازه کې کېښوستله او دا به ورته بېرته پرېښودله چې د دې کاسې پتیلې سره به هم زنانه لاس ولګاو. نو د دې نه به هم نفرت کو یهودیان زیات. دا عقیده اوس په کلشو کې ده. زه تلی ومه د هغې نه مې تپوس کړی دا کس هغې یو ځای له زه بوتلمه غټ سکول و قلا وه غټه مالدي کې څوک دي ګېټې مکمل بند و مالدي کې څوک دي وی دې کې هغه زنانه دي چې هغه بیماري دي او ویل هغه زنانه پکې دي چې د هغې اولاد شوی. نو ویل چې کله دا برابر شوي نه ښې شوي نه دا موږ کور ته نه پرېږدو. ویل دا نجسې دي دا پلیتې دي د دې خوراک څښاک د دې څه لاس لګوله دا په کور کې ساتل ویل دا کور سپیره کوي. نو مال د دې د خوراک تاسو څه بندوبست کوئ؟ ویل دلته یو بوډۍ موږ وله ساتلې ده دننه د دې اوسه یو بوډۍ وسئ د کلي بوډۍ وسئ. نو ویل موږ ماښام هر سړی خپل سالن راوړي او په دې ګیټ کې ورته موږ ږدو نو دا بوډۍ حق زنانه وله وړي په دې کې بندې دي. با خپل سترګو باندې دا ځای ولیدو دا مقام صحیح شوله. په بامبورید کې دی دا ځای په بامبورید کې دی د چترال نه مخکې او د نن نه یو 15-16 کاله مخکې زه وله تلی ومه هلته مې شپه هم کړې وه یو ځای کې. نو بار کې د هغو دا رسم او رواج مې لیدو خلکو نه به ما اورېدل موږ ویل چې ته ورېږه چې حقیقت کې دا شي شته کو نشته دی ده. نو د هغې دا رسم او رواج او بیا د هغې د بره یو ځای جوړ کړی و په هغه کې سټیجونه غونته و. نو مال دې کې څه کوئ؟ وی دې کې چې کله مړی وشي نو 3 ورځې پروت او ویل 3 ورځو کې موږ ویل بکره مکره حلالو دا بزه مزه ویل دا ورته خورو او ویل د کلي چې کمې جینکۍ او هغو ته لوبې یادي نو هغوی ورته ویل دلته ویر کوي لوبه ورته وایي. نو مال چې مړی وشي نو موږ خو ورته جاړو نو تاسو ورته څنګه دوپړی ووایه؟ ویل دا ورته موږ ځکه و چې دا راغلی و موږ خوشحاله و چې ځیم چې په خوشحالۍ ځي. نو 3 ورځې پسې بیا موږ هلته ویسو نو خخاوه به نه د قبر خواته به یې هسې کېښوسو په تختو کې ایښي و. دا خو اسلام دی شکر وباسه چې الله رب العزت ته په ژوند هم پاکیزه پیدا کړی او زنانه تاله یو حیثیت در کړی اسلام. خو اوس ته نه افسوس دا دی چې یهود او نصارا د نه ګوډۍ جوړی کله دې د ګیټ کې پراکیه کله دې د سکول په ګیټونو کې ودریا کله دې د کالج په دې کې ودرئ کله دې د اسپتال په دې کې کله د ډایو کلینډره جوړی کله د نه بارواله جوړی په هوټلو کې د دې دپاره خلک د باندې راجمع کوي ګوډېږئ. نه اسلام تعالی خپل حق در کړی دی د خپل حق خیل کوه تپوس یې کوه پرده پوش یې. نو اسید بن حضیر رالی رضی الله تعالی عنه هغه ویل د الله پیغمبره ویل دا یهودیان په دې حالت د بیماری کې د زنانو نه ډېر نفرت کوي او ډډه ترې کوي. نو ویل موږ اوس په حالت د بیماری کې نږدې کېږو نه. نو د الله د رسول دا مخ سور شو په دې خبره خفه شو لکه اسید بن حضیر خو دې نه وجه نه کړې وه چې یهود نفرت کوي نو موږ د هغوی خلاف به وکړو. نو ډایرک الله آیات راولېږو ویسألونک پوښتنه کوي پیغمبره ستانه عن المحیض په باره د بیماری کې قل ورته ووایه هو اذی دا تکلیف دی دا زنانه ته په دغه صورت کې ګوره تکلیف یې. نو فاعتزلوا النساء ډډه وکړه د زنانو نه فی المحیض په بیماری کې. د شیخ القرآن رحمه الله د بدعتي سره مناظره وه. نو هغه بدعتي ورته ویله ویل ته معتزلي شوی څه شوی؟ ویل معتزلي.
نو شیخ صاحب ورته ویل او که نه ویل موږ اعتزال کړی دی ستاسو نه په ډډه شوي ځکه ویل په تا باندې د بدعت او د شرک بیماري ده او الله موږ ته ویه چې فاعتزلو ډډه وکیه د زنانو نه په حالات د بیمارۍ نو په تا باندې ویل د شرک او د بدعت بیماري ده نو موږ د نه ډډه کړې ثمر څه ختم کړي اعتزال نه دی کنه نو دا اووم حکم دی ښه اوس مسله دا ده چې په حالات د بیمارۍ کې زنانه سره نزدېکت وکړي د دې په شریعت کې څه حکم دی نو بعضې خلکو دا مشوره کړې ده چې په حالات د بیمارۍ کې نزدېکت کولو باندې په سړي ښځه طلاقېږي دا خبره غلطه ده دا کتابي نه ده دا عوامي خبره ده په حالت د نزدېکت کې چې په حالت د بیمارۍ کې نارینه زنانه سره نزدېکت وکړي نو ښځه پې طلاقېږي نه خو کبیره ګناه ده او کبیره ګناه بغیر د توبې نه د انسان نه ماف کېږي نو بېرته به الله ته رجوع کې او ډېره کلکه توبه به وباسي و چېرته نه پکې څه کې شوي په خطای کې شوي او بعضې علما دا ویل چې کم از کم دینار به څه کې صدقه کې او نن سبا تقریبا د دینار قیمت دی 25,000 روپۍ نو 15,000 روپۍ به دا خیرات کې صحیح شوله چې بیماری وه او که بیماری نه وه جاری نه وه خو لیکن ورځ د بیماری ده او په هغې کې ورسره نزدېکت وشولو نو نصف دینار دی نو څو دی 12,500 روپۍ به صدقه کې 12,500 او کبیره ګناه نه توبه به وباسي نو قول ته وایه هو دا تکلیف دی فاعتزلوا النساء ګوره ځان وساتئ د زنانو نه ډډه وکئ فی المحیض په باره د په حالات د بیماری کې نو بیا به د مخصوص اندام نه به ځان ساتي او نوره د زنانه د بدن نه پیدا غسل دا جایز دی نور پړه کې پیږوي ولا تقربوهن او نه به نږدې کېږئ دې زنانو ته حتی یطهرن تر دې پورې چې ښې پاکې شي چې ښه پاکه شي نو دوه ټکي ګور راغلي فاذا تطهرن او مخکې وایي یطهرن نو ګوره چې زنانه پاکه شي 10 ورځې وشولې نو د حیض زیاته موده څومره ده 10 دین نو چې 10 ورځې وشولې او دومره وخت په تیر شو چې دا پکې غسل شي او منځ پکې شي کولی دومره ټیم نو بغیر د غسلو نه ورسره هم نزدېکت دا جایز دی او که چېرته د 10 ورځو نه کمه بیماري بنده شوه نو بیا به څه کوي غسل به کوي صحیح ده چې ښه پاکه شي ولې په دې غسلو سره د دې انسان د بدن پته لګي که د دې بیماري وه نو بیرته راځي او که بیماري نه وه نو دا رګونه وچ شي ختمه شي صفا شي پاکي راشي د دې سره حتی یطهرن چې پاکه شي فاذا تطهرن کله چې ښه پاکه شوله په غسلو سره نفاتوهن لای راته ګوته کویه من حیث دا غزینا امرکم الله دا اتم حکم دی الله ګوره دا غزینا برازیا امرکم الله چې د کم دینا تاسو ته الله حکم کړی دی د کم دینا تاسو ته الله حکم کړی دی هلته مخکې ویلي که نه وبتغو الله وی ولټویه نو څه به لټوئ یعنې د نکاح مقصد یې هلته ویلی دی د اولاد چې د کمه طرف نه پیدا کیږي او د کم طرف نه تعالی الله رب العزت دا نعمت درکوي نو د هغه طرف نه څه کوه راتله کوه صحیح ده محل به دې یوي او نوره پړه کې پیږه حیث امرکم الله د کم دی نه چې الله تاسو ته حکم کړی ان الله خین الله تعالی یحب التوابین الله تعالی مینه کوي د توبه ایستونکو سره کو چېرته دې په حالات د حیض کې د زنانه سره نزدېکت کړی بیا نو توبه وباسه ویحب المتطهرین او الله مینه کوي د پاکي کوونکو سره نو دا ګندګي د ځان ته ساته نو ګندګۍ نه ځان ساته او پاک ځان وسوه نساؤکم حرث لکم الله ویا بیبیان استاسو او زنان استاسو حرث لکم الله دا استاسو پټی دی حرث فصل ته وي نو دا استاسو د کمای ځای دی فصل دی پټی دی
نفاتو علی راتک کوي حرثکم خپل پټي او خپل فصل لره انا شئتم چې څنګه خوښوي. نو دا مطلب نه دی ګوره چې انا شئتم محل به ګوره واحده او کیفیت به څه مختلفه. نور خو پوهېږي که نه چورکوټی خو نه نو دارنګې فاتو حرثکم راځئ فصل لره انا شئتم څرنګې چې خوښئ ستاسو وقدموا الله ولېږئ لانفسکم د پاره د ځانونو پیدا. اینې په نزدېکت کې د اولاد نیت وکړه د نیک عمل او د صالح اولاد نیت کوه مجاهدینو نیت کوه د تبلیغیانو نیت کوه د طلباو نیت کوه. صحیح ده هسې منګکورې نیتونه مه کوه د منګکور ژر د دین دشمنان پیدا کړي نه داسې نیت کوه چې متقیان تقوادار اولاد الله راکړي. دا دعا به وسوې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. یا الله داسې بیبیانې راکړه او داسې اولاده چې د سترګو یخوالی وي د سینې یا چې هسې کړي مکوړي او داسې ښه دم نه یا چې هسې څه پرشته باندې نه کوي نه دی پرشته باندې کوي باو نو یېرېږي تی نو بانکې په الله وایي ولېږئ ځانونه د پیدې دپاره مخکې واتقوا الله د الله نه ویرېږئ د احکاماتو منئ د الله واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه تاسو به مخامخ کېږئ د الله سره وبشر المؤمنین لا زیری ورکیا مؤمنانو لره. نهم حکم ذکر کیا الکه چې جګړې مرالې او خبرې کوئ په خپل مابین کې نه لای ګوره زما نوم مه استعمالویه دال د زما د نوم نه مه جوړوه نو د الله نومه بې ځای مه استعمالوه بې ځای قسمونه مه کوه ولا تجعلوا الله مه ګرځویه نوم د الله عرضة ډال لایمانکم د پاره د قسمونو ستاسو د قسم د پاره ډال مه جوړوه هدف یې مه ګرځوه مانع یې مه ګرځوه. معنی دا ده لا تجعلوا اسم الله مانعا للبر والتقوى والصلح. الله یې ګوره نوم زما مه ګرځوه مانعه د څه نه یې مه ګرځوه د تقوا نه او د نیکۍ نه او د صلح نه چې قسم دی زه به نیکي نه کومه دا کارونه مه کوم. لکه بعضې خلک چې کنه قارش و یاره داسې کار به نه کوم نه ان تبرو د نیکۍ کولو نه وتتقو او د تقوا کولو نه. ان تبرو کې حقوق العباد ته اشاره ده او تتقو کې حقوق الله ته اشاره ده. وتصلحو او د اصلاح کولو نه بین الناس په مابین د خلکو کې چې قسم وکړه چې نیکي به نه کومه دارنګې چې قسم وکړه تقوا به نه کومه او چې قسم وکړه د خلکو په منځ کې به نورې سولې مولې نه کومه. بعضې خلک وایي که نه چېرته قرضداري تان کړی که نه قرض یې ورکړی نو دا وایي یاره وایي قسم مې کړی دی نور به نه څوک سورۍ روپۍ ویني. هلکه دا په دې آیات کې راځي دا مه کوه قرض ورکول دا خو نیکي ده. اوس یو سړي ته تنګ کړی نو څه دنیا ورانه شو یا یو چا له فیصله وکړي نو هغه پکې خلل ملل واچي نه چې پیدا وه او ستا پکې ثواب کېدلو نو فیصلې د خلکو په مابین کې کوه. صحیح شوله. والله سمیعون الله تعالی اوریدونکی دی علیم پوه ذات دی. لا یؤاخذکم الله باللغو نه نیسي الله تعالی تاسو لره په بې اراده قسمونو باندې. د قسم څو قسمه دي درې یو ته وایه یمین غموس دا خطرناک قسم دی. یو ته وایه یمین منعقده او یو ته وایه یمین لغوه. یمین غموس دې ته ویلی کېږي چې سړي ته دا پته ده چې دا کار ما کړی دی او یا مې نه دی کړی او یقین دی او د هغه باوجود په دروغه قسم کوي نو دا د غمس نه دی. غمس څه ته وایي ډوبېدو ته نو چې په جهنم کې له یو څو روپۍ نه یې درکړي نو سمیږي نه. دا په دروغه باندې قسم کول په یقین سره. یو ته وایه یمین منعقده هغه په راروانه زمانه کې د یو کار په کولو او یا په نه کولو څه وکړي قسم وکړي چې یاره قسم وکړه چې زه به د پلاني سره سبا ډوډۍ خورم نو بس ورشه ډوډۍ وخوره په قسم کې بری شو.
او یا وی چیرې قسم کې چې سبا غرمه به د پلاني سره ډوډۍ نه خورم نو بس اوس مه خوره په قسم کې بری شو یا دا کار کوم یا نه کوم په مستقبل را روانه زمانه کې د دې په نفي باندې د دې په اثبات باندې په کولو نه کولو قسم کوله دې ته څه وایي یمین منعقده کو چرته دې دا کار وکړو په دې قسم کې هانې شولې نو بیا به څه ورکې کفاره نو کفاره روز سره روانه صحیح شوله هغه ته ذکر کړي چې څومره کفاره وایي یو سړی وایي ښځې ورته ویلي چې په کال کې د قرآن حفظ کو نو دویمه ښځه دله کو په کال کې د قرآن حفظ کو ویله نو ویل دویمه ښځه دله کوم نو سړی ورته ویلي وه چې واده را سره وکړه ښځې ورته قسم کړی چې قسم یې ورته کړی سړي کوشش شروع کړی په 6 میاشتې کې ایسته قرآن یاد کړی چې په 6 میاشتې قرآن یاد کړی و بس وایي ښځې ایسته د قسم کفاره ورکړه چې قسم مې کړی دی بس کفاره به ورکړم خلاص شو خبره صحیح ده نو دې ته وایي څه یمین منعقده دې ته وایي دا یې کفاره ده خپله را روانه ده نو بله دا ده بل یمین لغوه دی د لغوه دوه تعریفونه دي یو تعریف دا کړی چې په تیره شوې زمانه کې ستا یقین دی ګمان دی دا دی چې دا کار شوی دی لیکن دا کار نه دی شوی د دې مثال موږ داسې ورکوو علما چې زید او عمره یو ځای ګرځي او یو ځای یو مجلس ته راځي او تا زید ولیده خو عمر دی نه دی لیدلی نو تا نه چا تپوس وکړو زید او عمر راغلي ته چې قسم دی زید راغلی او عمر هم راغلی نو تا خو ګمان دا چې دا زید هم مې لیدلی او زید او عمر یو ځای دي نو عمر هم ورسره دی خو چې تپوس وشو نو عمر نه دی راغلی دې ته یمیني لغوه وایي د دې نه کفاره شته او نه ګناه دویم تعریف علما دا وایي دې ته عادتي قسم وایي تکیه کلام د سړي ګرځېدلی لکه کوټوال وایي والله زمون خلک وایي قسم دی صحیح ده نو دا په دې خبرو کې بار بار چې وایي قسم خوري خو د دې نه چې هم ځان وساتي نو بهتره ده په دې کې د الله نوم راځي چې قسم بالله او والله صحیح ده نور الله دې پې نیسي نه ګناه دې پکې نشو لا یؤاخذکم الله نه نیسي الله تاسو لره باللغو په بې اراده فی ایمانکم د قسمونو ستاسو ولکن یؤاخذکم لیکن الله نیسي تاسو لره بما په قسم کسبت قلوبکما چې قصد کړی ستاسو زړونو والله غفور حلیم الله تعالی بخون کې دی حلیم بردبار ذات دی لسما حکم ذکر کوي د زنانو حکم ذکر کوي دی اله د قسم للذین لا دا کسانو د پاره یولون من نسائهم چې دا قسم وکي خپل بیبیانو سره اله ګوره اله څه ته وایي الا یولی ایلاء مولین مولی څه ته وایي دا قسم کوونکي ته وایي د دې طریقه دا ده چې یو سړی 4 میاشتې یا د دې نه زیات قسم وکړي چې زه به اهل او عیال ته نږدې کېږم نه بیبي خواره به نږدې نه ځم نو کو چرته 4 میاشتې کې نږدې ورنللی نو دا طلاق باین شو نو یو طلاق واقع شو او کو چرې دا د دې 4 میاشتو نه مخکې د دې زنانه خواله ورلی او میلاو شو نو دا به د قسم بیا څه ورکوي کفاره ورکوي صحیح شوله اوس ایله چې ده نو دا د 4 میاشتو نه کمه نشته کو یو سړی د میاشتې قسم وکړي او یا یو سړی د څه قسم وکړي یو سړی قسم وکړي دغه د دې قسمه وکړي د 4 میاشتو نه کم نو صحیح ده کو میاشت قسم دې کړی او میاشته پورې تر زنانه خواله ور نه رالی نو د قسم د په خپل حال باندې پوره دی او کو چرته به د میاشت کې ته ورلی د دې زنانه خواله نو بیا د باندې د قسم څه ده کفاره ده دا حکم د څه دی د ایله دی ګوره د ایله لا للذین دا کسان دپاره یولون من نسائهم
الله چې د یا قسمونه کړي وي من نسائم بیبیانو ته یتربص الله انتظار بکئ اربعة اشهر څلور میاشتې انتظار بکیا څلور میاشتې به انتظار کوي فإن فاولا کو دی را وګرځېدله د قسم نه رجوع ولا څه ده دا ولا جایز ده بېرته رجوع کولی شي فإن فاولا کو رجوع یې وکړله واپس را وګرځېدو د قسم نه نو فإن الله غفور رحیم الله بخونکی مهربانه دی وإن عزموا الطلاق کو رجوع یې وکړله د شپږو میاشتو نه مخکې نو بکس کفاره ده ورک الله وإن عزموا الطلاق او کو دې قصد کړی او د طلاقو نو فإن الله خن الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوه ذات دی بیا الله تعالی په دې باندې څه دی خبر دی والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات لا ويا طلاق شوی ښځې يتربصن انتظار بکئ بأنفسهن په خپلو ځانونو باندې ثلاثة قروء درې حیضه د قرونه مراد څه دی حیض نه مراد امام ابو حنیفه وایي او امام شافعي رحمه الله د قرونه مراد طهر دی او درې طهره به صبر کیا لیکن اوفق مسلکه په دې مسله کې د امام ابو حنیفه دی د قرآن او د حدیثو سره موافق او چې عدت په صحیح طریقه په هغې باندې تېرېږي صحیح ده نو دی به صبر کیا اوس مسله دا ده چې دا خو حکم دی د هغه زنانهو دپاره چې هغه څه وي مدخولاتې وي صحیح ده او غیر حاملی وي او احراری وي اوس غیر مدخول بها ښځه چې ده یو زنانه ده او هغې طلاق سړي ورکړله او د دې سړي سره دې زنانه نزدېکت شوی نه دی نو د دې څه حکم دی دا خو هغه زنانه ده چې هغه سره نزدېکت شوی دی که نه واده شوې ده و چې را واده شوې نه ده او په کور کې ده او طلاق یې کړه نو شرعاً حکم څه دی نو وګوره صورت احزاب هلته د غیر مدخول بها زنانه حکمه د عدت دلته ذکر شوی دی احزاب یو کم 50 نمبر آیات دی او پاره ده دا 22 پاره یو کم 50 نمبر آیات هلته وایي یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ای ایمان والاو کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو دغه ښځې طلاق کړئ من قبل ان تمسوهن پس هغه نه چې تاسو نه دي مسه کړي نزدېکته مسه کړی نه دی نو فما لکم علیهن من عده نشته دی ستاسو په دې باندې څه عدت تعتدونها چې شمارئ هغې لره نو په هغې څه نشته عدت مدت پې نشته دی نو بس ځان له دې نکاح کوي ډایرکټ چې را واده شوې نه وه اوس چې کومه زنانه حامله ده په تنې اولاد دی او هغه دې طلاقه کړله نو د هغې حکم څه دی نو د هغې حکم وګوره په صورت طلاق کې صورت طلاق صورت طلاق آیات دی د صورت طلاق 4 نمبر آیات دی 4 نمبر صورت طلاق 4 نمبر آیات دی هلته حکم ذکر دی د 28 پاره د 28 د حاملې زنانه چې په تن اولادي او هغه طلاق شي نو هلته وایي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله ويا غزنانا چې هغه حاملې دي
نو دا غي ګورا نیټه دا چې طلاق دې کړه ایذعن حملهن چې دی به وزیږي حمله چې اولاد پیدا شلو نو به بل خاوند سره نکاح او چې کمې زنانه له بیماري نه راځي او یا بوډۍ ده او یا واړه ده او بیماری په ناغه به څه کوي نو دا مخکې وایي که نه والله یئسنا هغه زنانه چې هغه ناامیده ده د حیض نه ستاسو د زنانهونه ده کو تاسو شک کوئ فعدتهن نو د ده یا عدت 3 اشهرنا څو میاشتې دی 3 میاشتې یو میاشت یو حیض قایم مقام ده نو دا ټول عدتونه قرآن کریم څه دي دا ذکر کړي ښه د هرې زنانه نلای والمطلقات و طلاق شوي ښځې به یتربصنا انتظار به کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 حیضه اوس مسله دا ده چې دا خو د ازادې ښځې مسله ده او چې کومه ښځه څه ویه وینځئ نو د وینځې طلاق 2 دي لکه څنګه چې د ازادې ښځې طلاق څو دي 3 نو د وینځې طلاق دا 2 دي دارنګه د آزادې ښځې عدت څو دی 3 حیضه او د وینځې 2 حیضه دي صحیح شو نه نلای 3 قروء ولا يحل لهن او نه دی حلال الله دې زنانه ولرا ایکتمنا چې دی پټ کی ما غ سلرا خلق الله چې الله پیدا کړی دی فی ارحامهن د دې په رحمونو کې یعنی دا زنانه حامله ده او دا وایي چې زنیمه دا د دې لپاره ویا چې جلته نکاح وکړمه او ویا چې ماله بیماري راله یا زما 3 میاشتې وشولې او حالان کې دا حامله ده نه لای ګوره دا دله حلال نه دی چې حاملې نو وضع د حمل دی وشي نو اله به ګوره بله نکاح کې ان کن یؤمن بالله کو دیا ایمان رضیا په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت وبعولتهن الله ویا خاوندان د دې ښځو احق ډېر لایق دي ای دې زنانه او خاوندان دي دا ډېر لایق دي بردهن په واپسیا فی ذلک په دغه عدت کې کو چرته ولا طلاق رجعي ورکړي او یا عدت وساجلانه دې پوره شوی نو دا خاوندان دی و تابع ته په دغه زمانه کې دی و تابع ته څوکي رجوع دی و ته وکي او یا ولا طلاق رجعي ورکړي څو چانس الله درکړي 3 دې کنه یو ته طلاق رجعي و یا یو ته باین و یو ته مغلظ نو چې طلاق رجعي دی ولا ورکړي دی نه به ته خزه کیږي باین دی ورکړي یا نه به تم خزه کیږي نکاح به ستازه کی او کو با مغلظ دی ورکړي دی نو بیا به د بل خاوند سره نکاح کوي هغه به په خپله مرضۍ طلاقیه نو ستاسو خواله به بیرته څه کېږي دا راځي نلای وبولتهن د دې خاوندان احق ډېر لایق دی بردهن په واپسۍ فی ذلک په دغه عدت کې خو کله ان ارادو اصلاح علیکو اراده لرله د جوړ جاړه دا خاوند بیرته خفه دی په طلاقو او دا زنانم خفه ده چې د دې سړي نه جدا کېږم نه الله زه بیرته یو ځای کړه طلاق رجعي دي که نو یو ځای کړه خو چې اراده داسې نه چې ساله بیا غرګې ولي او بیا یې لانجه ده نو مې یو ځای کوه بیا دې به جدای و اراده لري اصلاح د جوړ جاړه او د ژوند د تېرولو ولهن لای دې ښځو لره مثل په شان دغه حقوقو دي دې کې معنې ته ګوره اکثر خطا کېږي ولهن او دې ښځو لره مثل الذي په شان دغه حقونو دي علیهن بالمعروف چې څنګه په دې ښځو باندې د سړو دي لکه په ښځه باندې چې څنګه د سړي څه دي حقونه نه لای ګوره په دې سړي باندې د ښځې څه شته حقونه شته په یو بل حقونه دي من حقوق الزوجیه على الرجال مثل ما للرجال عليهن عبد الله بن عباس ويا صحیح ده د دې د وجنه ویا عبد الله بن عباس ویلا و اني لاتزين لامراتي كما تتزين لي وزا ځان ښځې ته داسې ښایسته کوم څنګه چې ښځه ما ته ښایسته کوي
نو ته خو وې چې ښځه دې ښایسته خو تم پاک ګرځه چې ته د خیرو دغه یې د ځانه دې د کباړ منګه کورې جوړ کړی صحیح ده نو ښځه چې ښایسته پاکه ګرځي نو ګوره خاوند به هم پاک صفا سوتره څه دا ګرځي نو چې هغه تا ته ځان ښایسته کوي نو ته به هم ښایسته کوي عبدالله بن عباس وایي ښه حواله مې درکړه نو قانون شرعي ته به وګورې کو شریعت دله اجازت درکوي خو ځه کو شریعت دله نه درکوي نو ګوره نه بس حقونه د یو بل دی د ښځې په سړي دی د سړي په ښځه خو د اسلام په اداره او دایره کې دننه د اسلام د دایرې نه به بهر ته وځې نه صحیح ده هغه ته بیا حق نه وایي هغه ته بېحیایي وایي بیا حقوق نه بالمعروف د شریعت مطابق خو لیکن الله وایي وللرجال علیهن درجه الله یې ګوره د دې سړو په دې ښځو باندې مرتبه ده د سړو په ښځو څه ده مرتبه ده ګوره هغه مرتبې څه ده نو هله وګوره صورت نساء دا مرتبې وله په څه ورکړي وګوره 34 نمبر آیات د صورت نساء 34 نمبر آیات وګوره 5مه پاره 34 نمبر آیات هلته وایي الرجال قوامون علی النساء الله ویا نارینه به نګرانان د ښځو وي قوامون دا ولي الله وی دا ځکه به مشران وي بما فضل الله په سبب د دې خبره چې فضل الله الله غوروالی ورکړی دی بعضو ملایزنې د دیونه علی بعضین په ځنو دا سړی غوره دی په دې ښځو باندې او دویم وبما انفقوا من اموالهم او د دې وجې نه چې دا سړی خرج کوي د خپلو لاسو ګټه وټه په دې ښځو باندې نو په تا باندې دا خرچې کوي سینډل دله راوړي بوټان جامه دله راوړي لرې وستاجي غوښه دله راوړي آینه دله راوړي صابه دله راوړي څادر دله راوړي لوپټه دله راوړي دارنګې د میکاپ اوزار دله راوړي د ښایست ډول رانجه دله راوړي سرما کریم پاوډر دله راوړي بما انفقو الله یې ګوره خرچ پې کوي نو د دې خرچ د وجې نه باندې للرجال دا خو نه ده که نه چې سړی کور کې ناست دی او ښځه تلې ده مزدورۍ ده څه کوي مزدوري کوي او سړی به ورته ناست وي واړه به منه یا وروني به یې انځي زه چې ته راځې ما به وروني انځلي ته لاړه شه ځه بازار مزدوري کوه ما به وایي واړه ماړه پاک کړي او دارنګې الوګان ټماټر به مې پټې کړي دا لاړه شي ګټه وټه وکړي راشي دا حال د پنجاب دی سړی کور کې ناست شي که نه تقسیم یې کړی سړي ته نوکري میلاو نه شي ښځې ته نوکرۍ نه میلاویږي سړی هلکه ته څوکیداري کې ته کار کې ته ځای جارو کې ته سالنونه پخې په ښځه کې پردي نه نه منډه لاړ شه ښځه به کور کې کښېني او ته مزدوري وکړه ښځه باندې خرچ کړه د الله بما انفقو دا واجبه ده دا فرضي مسله ده چې سړی به په ښځه باندې څه کوي خرچه به کوي صحیح ده نو د دې د وجې نه وللرجال علیهن درجه د باندې دا الله ویا دا سړی امام دی د مخکې منځونه څوک کوي سړی ښځې ته ګوره وایي را مخکې نه شي وللرجال علیهن درجه الله ویا د سړو په دې باندې درجه ده سړی حکمران وزیر اعظم امیر المؤمنین قاضي جوړېدی شي ښځه نه وللرجال سړو لره په دې ښځو باندې درجه ده سړیه راځي جوماتونو لمانځله ښځې وایي وقرنه کور کې کښېنه وللرجال سړو لره په دې ښځو باندې درجه ده درجه ده سړی خطبه ویه دارنګې امامت کوي دارنګې اذانونه کوي او اقامتونه کوي او زنانه کور کې دا ناست صحیح ده مشقت څوک برداشت کوي د سړی برداشت کوي غم دی که نه یو سړي واده اخیستی و نو چمبې ماشومان یې ویلې وی یو پسې غږ کړی و چې د یو ورځ خوشحالي او د ټولو مرغم نو د ټولو مرغم سړی چې ناست دی و ساډیا په لندن کې او سړی ناست دی په سعودي کې او کراچۍ او پېښور کې مسافر دی ولې دی نو خو دې ښځې له دی دې بچو لره دی نو کو دا نه وي او خبر دي کې ځان شي ساتلی یو نه پقم شي خوړلی دومره روټۍ نو دل الله فضیلت ورکړی دی ګوره مشري وله ورکړي ته به دې دا د الله حکم دی بس
ولرجال لا نارینه لرا په دې ښځو باندې درجه ده والله عزیز حکیم الله تعالی زورور ذات دی هر کار د حکمت نه ډک دی هر کار د الله د حکمت نه ډک وي واخر دعوانا